ورکو او دا جمعات دغه نه شروع شو د حفظ نه او کوته په دې بنیر کې ګوره اوس دا نور پکې رالل خو مخکنی چې کم دی هغه ټول د دې پیداوار دی نو زمونږ ټول خوش قسمتي چې موږ په هغه جمعات کې نن درس قرآن کو کم قرآن چې دې جمعات ته لاسه خورشه دی ځای په ځای را دغه په صورت کې د حفظ په صورت کې هغه قرآن انټروډکشن یا د هغه تعارف دا دی چې وانه لتنزيل رب العالمین دا چاره لګلې وی دا رب العالمین دی وی خط ته دا چا دی دا پلانی دی نو کو تا ته سو کوی چې ډي سي صاحب دی نو صاحب یو تاثر کو سو کوی چې سیشن جج دی نو بل تاثر کو سو کوی چې د خدای دی بیا ستا تاثر به بدل شي نو دیو جنا ماتا چې کم درس قرآن کو کنه یا دی جمعات چې کم درس قرآن خور کړي به دا کې ته واچو نو هغه سره هغه د خدای د طرف نه را لګلې شوی و انه لتنزيل رب العالمین دا رب العالمین را لګلې دی هغه څنګه دی و څنګه را لګلې ډایرکټ راته کړي کو سو کو به هند راوړنه نزل به روح الامین هغه جبرئیل چې هغه ډیره قیمتي فرشته دا غیر راوړو ښا چې ردی د قیمت اندازه تاسو ته ولګي چې دا جبرئیل راوړو او د جبرئیل صفت الله په خپل کوي د امانتدار دی د دین د دې کتاب د عظمت پته لګي او بیا ور پسې سویلی علی قلبک لتكون من المنذرین د دې ش ډایرکټ نه راغی چې په کوڅه کې چارته وکړي د بجلی بیل نه ته جو ګوره کنه پر دې جمعات کې ستا بیل پروتي امون وی عمران خان براشي نه بدا بیلونه خو ټیک کې نه غم چې کوم وی الکه تاسو بیل خو ببرو کېو یا خدای پاکه نو هغه بیلم ستا په ټیکندار بیل بشان هغه ارتاو کړي نه دی علی قلبک لتكون من المنذرین پیغمبر استا په پاکیزه زړه باندې دا مونږ واچاو دا غیر ریفلیکشن داو چې ته بیا څه چل کې خلق ته وارننګ ورکې دینه پته لګي چې ار سړی رومبنه ر تبلیغ رومبنه خبره بدای چې لکه ګوره اخرت را روان دی ډیر سخت عذاب دی چار وخت وایریږي وای دا زلزلې چې راځي کنه یہ قیامت کې زلزلې کې نمونه ہے قیامت زلزلے پشان نہیں دا دا غیر نمونہ دا اور قیامت کا زلزلہ جب آئے گا وہ تمہیں جگانے کے لیے نہیں آئے گا چتا پاسے چگنی تو ادھے وہ جہنم کا دروازہ کھلوانے کے لیے آئے گا بیا جہنم دروازہ کھولا ہوئی تیتا انذار ہوئی لتکون من المنذرین او بیا ور پسې وی چې ګوره دا چې دی کنه دا په انګریزي کې دی یا کو په اردو کې دی ناغې نه پاسې وی بلسان عربی مبین دا په عربی کې دی دیو جن ته به کوشش کوي چې تعالی عربي درځي لکه چې تر پاکستان غونډه بدقسمت ملک وزیر داخله پاتې شوی د سېنات ممبر قلعو نه درځي لبلسان عربي مبین عربي ضروری ده دومره ضروری ده چې کو یو سړی دا وي چې یو کتاب العلماء ولیکلی دی کو یو سړی تفسیر ولیکو پای کې عربي متن نو صرف اردو وا یا انګریزي وا د دې کتاب غستل او خرڅول حرام دی د تفسیر د عربي دومره ضروری ده بلسان عربی مبین عربی په دې کې مست چې دا بتاله درځي دا پکې وای اکه یو بعض خلک کنه مشروطي غونته کوي چې لکه نو شروع کوم په نوم د خدای چې بخون کې مهربان دی بسم الله الرحمن الرحیم نو وي نو بسم الله الرحمن الرحیم دا کمه دا پښتو دا ترجمه نشي پوره کوله ځکه بلسان عربی مبین نو تبا الو کې چې ست په عربی کې دا بوای دا بتاته یادي او دا غیر الفاظ پروننسیشن چوته وي د تجوید وي دا علماء بعضی خبره ډېره مزیدار کی بعضی خبره په کتاب کې کنه خو تا ته وتا عالم دی وته فکر کی لکه دا اوس په کتاب کې شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو پته وسم یاشته دا ورته پته یې کنه بیګا چې شعبان دی کنه نو دا برته پته یو سره حدیث کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاش کې وی اللهم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان خدای موږ لدا میاش برکتی کې خدای موږ دې رمضان ته په خیر ورسه نو کورونا خو نو مو خو کورونا دی نو وس ته ډیر سوال کوا خو یو عالم په کې دا خبره بل اډ کړه ډیره مزیدار وا هغه وی ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته د خپل لایف یا د خپل ژوند د ایکسټنشن سوال نه دی کړي چې خدای زما عمر زیات کې ځکه هغه دلته سکول اخو سکار لره غلې وای پوره کوه بیا تخبل رب لا دا واحد مقره چې رسول الله وی مال عمر زیات کې اسې نه چر دی رمضان نه مخکې وفات شو اینه دا رمضان چې آنے والا رمضان دومره قیمتي دی چې د خدای پیغمبر چې هغه چرته په تاریخ کې دا دعا نه کړي چې خدای مال طول عمر راکې خو په دې موقع کړي نه دی خبره ته دی عالم زمونږ فکر کو اول عالم موږ نن په بټخې لګو پروګرام نه وړل کولې عالم راغلی نو هغه یو خبره وکړه
نو ما هغې نه مخکې هغې ته د پرونونسیشن دغه نه دی د قرت د دې خبره کوله بلسان عربي مبین. عربي به دی چې ته به ټیک ټیک وایي دې ته تجوید وایي. د دې نه وایي دې نه امام جزري دا فیصله ده چې کوم سړي تجوید نه کړی هغه امامتي کوي نو تنخواه حرامه ده، ځکه دی د قرآن د الفاظ سره ټوکې کوي نو د تنخواه بیا حرامه ده. دا دومره ضروري دی. او دې وجې نه چې دا حافظ صاحب چې قرآن وایي نو خدای پاک ورته غوږ ایښی نو تو هلکه چاته یې اورئ. زه وایم چې هلکه تیریانو جومات کې زموږ پروګرام دی د حافظانو په جومات کې او که خیر ملګري ډېر شی راغلي نو وایي نه که نه ما اذن الله لشیء ما اذن لنبي حسن الصوت یتغني بالقرآن. الله یو شي ته دوره په غور غوږ نږدي څومره چې د هغې حافظ صاحب قرآن ته غوږ دی چې هغه ډېر خوږ قرآن وایي. یعنې تا ته خدای پاک غوږ ایښی دی، ته خدای پاک ته اورئ. بیا وایي چې دا قرآن چې دی که نه دا په حقیقت کې الله وایي خو دا ژبه ستا اړقېږي. نو اشرف علي تانوي صاحب د دې لپاره ښکلي الفاظ استعمال کړي. وایي ستا مثال د هارمونیم دی، هارمونیم باجبه وه په هغې ورځو کې. نو هغه ورځو کې هغه هارمونیم ځکه ویلی و چې په هغه ورځو کې کیسټ یې نه وی، دا ټیپ خو به اوس راوتی که نه. نو ستا مثال د کیسټ دی نو په تا کې خدای لګي. وی څنګه؟ وی بعضې الفاظ داسې چې هغه د سر حافظ صاحب ویلی نه شي چې دا به زه ووایم. لکه مثلا انني انا الله لا اله الا انا، زه خدای یم. نو حافظ صاحب دا ولې زه خدای یم؟ دا خو رسول الله د هغه په خوله کې دی نو هغه د خبرې د الله دي صرف ژبه راډړقېږي. وایي چې یو سړی یا بادشاه چې که نه وایي د هغه یو یونیفارم نو د هغه یو خاص کوټ موټ اچولی نو هغې قریبي مصابحین ورته وایي هغې هم هغه کوټ اچولی. نو الله چې کوم کلام وایي نو هغه حافظانو ته وایي نو دوی ورسره هم وایي. گویا کې چې الله خپل خلعت چې دی هغه د حافظانو ته د قاریانو ته حواله کړی چې ستاسو یونیفارم به زما په شانتي. د دې نه بله غټه خبره خو نشته که نه. نو دې وجې نه بل نو هغې دغه چې هغه مونږ دا وایو نو ګوره اوس تاسو چې الفاظ وایې نو الفاظ به څنګه وایي. هغې نه مخکې ما هغه درس وکړو الله هغه سم راوسته الله د خدای دې خوشحاله کړي هغه ډېر خوږ وي. دا پکې یوه خبره ایډ کړه. دا مخکني غاښونه چې دي که نه دې ته انسایزر ټیت وایي په دې ډاکټرۍ کې. دا دواړه غاښونه چې ته یو ځای کې او دا ژبه پرې راپرېږدي جو سین به ترې جوړ شي. سین جو چې دا یو بل نه لږ لرې کې دا ژبه پرې راپرېږدي جو سا به ترې جوړ شي. سا دا سی او سین دا هم په مرکز کې و نو هغې دغه نه سنوم دی امنور والا زورور حاجي صاحب انور نوار حاجي دا ډېر خوږ وي په سینه په سی کې ستا فرق پکار دی. نو هغې له ما ورته یم ګوره دا ټیت چې یو بل لرې کړي نو ثا چې نږدې کړي نو سین نو دا ټیت د دې دپاره دی. نو دې خوا دا ټیت دې ته دغه وایي مولر اپري مولر دا ټیت ورته وایي. دا چې دی د ژبې دا سایډ نه دی دا بعضې مولان چې دی نو وایي زغاد ولا زغالین. دا ولې د پښتنو په دې بند نه راځي چې غدوالین دی کو زغالین دی جګړې دي. سواتیانو خو به پرزول کړي مرګونه به پوغا کړي زغادیان دي دا غدادیان دي. هغې وایي د ټویزره ته چل خیم نو هغې عرب چې ګوره دا لیټرل سایډ دی ته وایي د ژبې دا به ټچ کړي د دې دغه د مولر ټیت سره والین. نو هغه ما ته هغوی نه شو ویل مګر چې تا څنګه ووینو ټیک ته غداد به ته د دې نه راوباسې. دا ټول ارګنس دلته دي. نو هغه چې بیا تقریر کوي تا له خدای پاک دا غاښونه صرف دی له نه دي درکړي چې ته پې ډوډۍ وخورې بلکې دی له درکړي چې ته پې تجوید سره قرآن وایه. ګوره ما خبرې سو مونږ وایي که نه مونږ چې اسماعیل صاحب له زه خو دی له ځو چې یاره ډوډۍ پې وخورم خو هېڅ څوک دا نه وایي چې دی له ځم چې دا غاښ مې ټیکي چې قیرت مې ټیکي. ځکه بیا خو به دې راوځي که نه دغه د خدای ښه ساتي شیخ صاحب نو هغه هسپتال ته ورځ راغی. ما چې غاښونو ته کوم پرې ډېر زیات خفه شو نو په هغه ورځ کې زه یې مې سومن هغه دغه مې راوستو نور محمد ډاکټر صاحب یاره ما موږ له پکاري چې موږ پیسې خپلې ورکړو دله غاښونه جوړ کړو جو موږ هغه ته وي هغه وله جوړ کړل. نو دوه ورځې هغه په خوله کړه یو بل ورځ بیا لر کړي ما ولې به خوله مې خوږوي نه ما ته خو بادشاه سړی حقه شی. نو دا غاښونه یوازې دې لپاره نه چې ته پرې ډوډۍ وخورې دا پکې یو ایډیشنل خبره شوه. دا خدای تعالی دې لپاره درکړي چې قیرت پې ټیکو وایي. ځکه چې بلسان عربي مبین دا په عربی وایي عربي به ټیک ټیک ویل غواړي. دې وجې نه تجوید او قرآن په صحیح معنو کې ویل ډېر زیات ضروري دي. او دغه قرآن چې دلته راغلی هغې کې لومبنی صورت چې نازل شو تاسو ته خو ټوله پته ده. زه هسې سکیچ په نن ښیو نو هغه څو اقرا او په اقرا کې څو چې ته به سبق وایي. دې وجې نه چې کومو خلقو سبق نه دی ویلی په وخت باندې نو اوس څه کوي هغې وی مولان چې دي نه هغه پوش او پول نه پېژني. نو چې کله په ګیټ پوش لیکلی جو پولی کی چې پولی کی جو پشیږي او هغه انګریزي نظام تعلیم والا قل هو ولا نورزي. نو دا ولې سبق نه دی ویلی که سبق ویلی دا بوله ورتلو
نو ما ولې دې سبق نه وي زه نو خدای ته خو په قرآن کې تا ته په ډومبي ده ویلي چې اقرأ سبق وایه ولوله وی بیا وی هغه سبق وایه باسم ربک چې ستا تعلق د الله سره جوړی ښه وی بعضې خلک په پال کې تکړی دا پالونه او پخوا ښځو کتل ګور چې اوس ګورې که نه هغې ښځو پسې به ګرځېدل به ستا په نصیب کې بند شته او بند نشته دا دغه به غویمه پې جوړه وه دې ته پالمسټري وایي دا چونکې ستا تعلق د الله سره نه جوړی نه دا علم به نه زده کې هغه علم به زده کې دې وجې نه قرآن کې باسم ربکه هغه نوم واخله چې ستا رب ته نږدې کړي نه که فرض که تا ته پکې څه فایده نه وي لکه بعضې خلک په مړزانو کې تکړی او بعضې خلک په سویو کې تکړی بعضې خلک د سپو ښکار کوي نو هلکه دې کې څه فایده ده د آخرت او د دنیا دا باید سړی ډېر هوښیاري که نه ډېر رښتینې خبرې ته وشي دا بل ورځ یو پاټۍ والا یو کس ما ته سړی د پلانې د ګاډي نه راکوز شو ما ولې وی ما ورته چې موږ خو هسې د آخرت دپاره نه کوو نو زه یې څه کوم مطلب چې په خپله اعتراف وکړو چې زه به دې پاټۍ کې راوړم دا سیاسي پاټۍ نه دي هغې بل د هغې نه خوږه خبره وکړه زما هغې یو ملګري ته وی 35 سال مې وشو ما یوه لاس نیوه یو جنازه نه ده پرېښې او په خدای یقین وکړو یو مې د الله د رضا دپاره کړي صرف د ووټ دپاره یې کو مې بس تا ووې موږ نه ده ویلې خبره دا نه چې ستا عقیده چې ده که نه ستا عقیده ټیک پکار ده نو هغه دا ده چې دا اقرأ باسم ربکه چې ستا خدای ته که شی نږدې کوي هغې بیان لبځې هغې شي ته به کښېنې چې ستا د خدای سره تعلق جوړي چې نه جوړي نو وایي څه کوي دا زما حابي ده نه لکه ستا څه حابي ده لکه دا مرغۍ چې بره په دې دغه کې په دې ونه کې دا مزه کوي چې ستا په دې پنجره کې مزه کوي خو خدای پاک تعالی لکه دا ظالم زړه درکړی پردی مرغۍ نیسي او په پنجره کې ورمنډې څوک چرګان د چرګانو بیا څه کوي هغه جنګ کوي که نه کوي وسو که نه دا عام چرګان وایي دا چرګان دا لالول هم نه دی دا هګۍ هم نه دي هګۍ هم ناچوي وایي دا د شوق دی نو هغه شوق به نه کوي چې ته الله ته نه رسي هغه شوق به کوي چې ته الله ته رسي باسم ربک کې دې ته اشاره ده او بیا ورپسې دا ویلي چې یوازې وایي به سبق نه والقلم اقرأ باسم ربک الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم لیکل به کې تاله پکار دي تاله لیکل درځي تاله پکار دي چې ستا سره پین او قلم په هغې وخت کې وي پکار دي چې ستا په لیپټاپ کې د سیوینګ سیسټم وي پکار دي چې تاسو کتاب لیکلی دا خدای دې رحم وکړي الله دې بیا لاکډاون را نه ولي خو دا لاکډاون چې راشي نو ټوله ګزاره به څه کېږي په دې کتابونو په کوم جومات ته چې ځې هلته یا قرآن پروتي نو قرآن تقریبا هر ځای پروتي او هلته یو فضایل اعمالي او یو دغه فضایل صدقاتي او دا چې زه ملایې ته تلم نه هلته هم په منبر پروت و بیا چې موږ اردن ته لاړو نو بیا هلته هم و دا به چا لیکلی نه نو بیا چې کالجونو سکولونو ته لاړ شي نو دینیات دی دا خطبات دی دا فضایل دا دغه دی دا راه عمل دی او دا ورسره بیا تفهیم دی هر چا چې لیکلی دی څومره د خیر کار یې کړی پکار چې ته څه لیکلو کې که نه هر څه لیکل چې یوه نو تاله لیکل پکار دي او بل ورپسې بیا وایي علم الانسان ما لم یعلم چې په کومو خبرو نه پوهېږي هغه ځان پوه کا پوخا خلک په هېڅ نه پوهېږي په سر به یې دړو نه چل به یې کوه تاړه به یا به یې دماو پیراسټامول یې ایجاد کړل یو ګولۍ وخوره بس به مزه وګرځه وی چې دې ځان هلکه هیلۍ ته چې ته ځین 100 ګنټې به دې لګېدې چا کوشش وکړو پایه ایجاد کړه هغې ته وخېږه پوخا سایکل او بیا چې ټانګه شوه هغې نه پس اوس په موټرې دی چې په لږ ساعت کې به ورسې کوله موټر وی یو کراچۍ ته په 16 ګنټې کې رسې سو 15 ګنټې کې رسې وی پېټرول ایجاد کړه تا ته به ارامي دې وجې نه علم الانسان پخوا به د ټي بي ټول خلک مړه کېدو بیا د ټي بي دوانې راویستې دغه شانتې پخوا به خلقو غلط قرآن وی او اوس خدای پاک فضل وکړو چې کله راله نو چې کوم جومات ته لاړ شي نو خوشحالېږي به چې خدای پاک خو زبر دا اوس چې موږ کوم مونځ وکړو دا د نن نه 30 کاله مخکې موږ تصور نه شو کولی علم الانسان ما لم یعلم دې وجې نه ته به ټرای کې چې ته په هغې کې نور هم ترقي وکړې چې یو سړي وي چې بس دی زه ستړی شوی دا لیونی دی سړی ستړی کېږي څنګه هغې سړي دوره ګولۍ نه خورم بس دی ګولو ستړی کړم ما چېرته خو دې دا ونې چې ډوډۍ نه خورم ډوډۍ ستړی کړم چې کله پیدا شوی نو ګولۍ مې پرېښې وې نو بلډ پرېشر مې وی شوټ شو د خیر شی نه خورم د بېخیرۍ شی خورم دې وجې نه علم دا ما ته نو ګوره چې وړومبۍ وحی راله نو ورپسې دویمه وحی راله چې سبق خو دې وي خو یو بل کار وکړه دا صورت نون والقلم وما یسترون ګوره قلم والا خبره بیا راغله قلم دا ریکارډ نه دی څومره بکس چې پراته دي تاریخ چې دی په دې ګواه دی چې ته لیونی نه یې دا د لیونو خبرې خو نه ځکه چې هغه دا خبرې وکړه خلکو وی لیونی شوی چا ورته وي د همدردۍ په بنیاد چې دې څه ګډې وډې وي
او چا وی چې نه د ضد په بنیاد وي نه الله ولا تسلی ورکړه. دویم واهراله نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون. حضور بسوره خوشاله شوی چې الله سرټیفیکټ راکو چې تلې ونه نه وان لك لاجرا غیر ممنون وانك لعلى خلق عظیم. خو استاقه پکار دیو جن مذهبي خلق زګورم کنه دی باندې شیطان د خوې د غاړي راځي په مانځ کې نشي خطا کول ځکه دی مانځ لذي روجي نسی خو کو پکور کې تاسو کې زرانونه یره وې دغه پلاني افیس سیب نه ډیر تنګ یو کوئی دوک د کرایدارو نه تاسو کې یره وې ډیر خنه کار مې خو یو پکې مولا دی او هغه وې دی بقلره او په 29 تاریخ راځي چې دغه راکې کرایا راکې وې اډو صبر راته نه کوي یره وې غوسناک ته ولې وې زمونږ روغ مور کورو خو د دې افیس سیب د وجه نوران شو دی وجه نه وې چې کته د حفظ قدر کې کنه نستا خوې خپکار دی انک لعلى خلق عظیم. وی خو خوې ستو وی چې بل بد کې تخه کې بس د خو په بدل کې خو وی دا خو خرم کوي وی دا څنګه وی د جولای په دې میاشت کې ته د اخر په دې سوري چې ولاړی یو غری نو بلم غری وی خو هغه ته وی چې بل بد کې او تخه کې بل ظلم کوي او ته وسره انصاف کې دیو جنوي چې ستاره د خو خو دغه څه دی هغه درې نخې دي. یو دا چې ته چاته خبره کې هغه به مقابل نه غني مدعو به غني مدعو لکه اوس موږ دلته راغلو تاسو ته خبرې کو زه سوم چې خلق می سم غلې کو نو دا خو مدعو نشو کنه مدعو دي ته چې زه دعوت ورکوم دې ما ته وګي خېده. دویم دا چې ستاسو دغه بسې خیر خواخانه وي ستا جذبه به خیر خواهانه او دریم دا چې هغه څه غلط حرکت وکړو په به صبر کې دیته وي نو ته به دا درې خبرې چې کله پتا کړل دا پتا کې الو راځي چې کله پتا باندې د الله ذکر حاوي دی وجنه یو اجتماع سپاره کې دا الفاظ په دې طریقه وي اتلو ما اوهیا الیک من الكتاب. دا کتاب موږ دې له خونه در لګل چې ته خپلې دا دې در لګل چې ته تلاوت کا د دې به زیات تلاوت کې نو تلاوت چې کې نو څه چل بو کې د غټ تلاوت پس کې د قرآن په مانځ کې دی په مانځ کې اشرف علي تانوي صاحب غالبا لیکلي د یو حرف تاسو په رسو نیکی دی د یو حرف لستی دا لس وی په عامو حالاتو کې دي ته مینیمم وی دا چې په مانځ کې توه په ولاړې نو بیا د یو حرف سل نیکی دی د دې وجنوي اقیم الصلاح موس کوا پاغه کې دا قرآن وایا ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نو بیا به دغه صلات ته د بدو نه منی کوي اب الو منی کوي چې د الله ذکر پتا حاوی شي نو ول ذکر الله اکبر والله يعلم ما تصنعون. دا الله ذکر چې ته حاوی شهر خبره ته یادي ته چې پوړو خېج ویل الله اکبر وایا چې خطر کوزي کوي سبحان الله وایا دا ټول به هر وخت پتا د الله ذکر حاوی چې الله ذکر حاوی نو بیا به تا دا کول اساني نو دا به په دې طریقه کې د دې وجه نه وته چې خپل خوې خکا ستا اخلاق خپه کار دي نو خلق ببد کې او تبخه کې ځکه ته خدای کنه نو چې دا دی وکړل اخوې د خکو نو دریم صورت وته بیا نازل شو وته وی ستا اخلاق اوس خدي نو دریم صورت کې وته وي یا ایها المدثر یا ایها المزمل قم الليل تبع له مضبوطی کې اندر سے چې ته تهجد کې مولوی صاحب چې رسار منزل نه پاسي وي مؤذن به امامتي وکي مولوی صاحب اندر سے مضبوط نه کنه دله خو پګار چې تهجد لپاسي بیا وختي منزل راغلی ځکه په دنیا کې دوه کارونه دي چې هغه مقابله هیڅ نشي کولای یو نفلی روزنی ول او یو تهجد لپاسي ده دا بزرګ وفات شون د مریدان اکثر د خپل بزرګان په دغه کې ني او دا بعضی خبره ډېره مزیداری یو دا ناغه ته وی شعر چې سو شو ناغه ته وی واحت العبارات وفنت الاشارات هغه مونږ چې جوړي خبرې وکول کنه د مولا هغه اټوله په هوا کې لاړې وما نفعنا الا رکعات صلینا فی جوف الليل مونږ چې پاغي نیمه شپه کې پاسې دلو کنه او هغه منځون کړو هغه مونږ له ډېره فائدہ راکړ چربان او دا عبدالرحمن ګورمان سیزوین عبدالرحمن نو دی عطا الرحمن ډاکټر عطا الرحمن پرون موږ ته یو درس کا په دغه کې په مردان کې نو هغه یو ډیره خوږه خبر وکړه وی ګوره که تاسو د قبر د تیارې نه ځان بچ کول غواړئ نو د حدیث مفهوم بیان کو چې تاسو د شپې په تیارو کې تهجد وکړئ الته به بچ شئ اکه د جهنم د ګرمۍ نه ځان بچ کول غواړئ نو په د ګرمۍ په موسم کې نفلی روزه ونیسئ یا فرض روزه ونیسئ آسان کار دی دلته روزه ونیسه الته کې به د ګرمۍ په بدل کې تا د جهنم د ګرمۍ نه بچ کېده میلو شي عدالته د شپې تهجد لپاسه نو الته به د قبر ته به د شپې پاسېدلی که نه نو د شپې د قبر د تیارې نه به بچ هغه ټیکنیکل انداز چې دې نه که ځان بچ کې نو دا کوه
دی وجه نه چې کو فرض کته سید حافظان چې دي کنه دین تاسو ته پوسو کې دي استادانو دی په 4 بجې پاسي دی چربانګ وي دا ساينسي تحقیق ته چې ماسختن ته 2 غنټه سټډي وکي ستا په مزغو کې به دوره خبره نه کینی د سار د منځ خوښه چې ته 15 یا 20 منټ سټډي وکي به ډیره تیزه د دیو جن د حفاظ او اکثریت چربانګ پاسي دا ټول کم ځایونو کې چې مدرسې دی وختي پاسي او دی غ تلاوت کې داغه ته سورته مزمل کې وته وي قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ګور الله په دوره مینده چې دومره په ډیټیل وي دومره وکا کنه سړی ماته وي ویره ډاکټر صاحب خوب ناراضي مې سو د درو بجو پورې راوړم نو مې وېسه کې وی ګولې خرم او رنگونه منګونه ډیر شي لګولو مې یو مړ ډیر رنگونه نه بس کا د دې خپل بویندې مې ما څه چلو کوم پتا بس چرګه ګیره خو نشته خو لکه نور وجود ټول تور کړي وي ښا مې بل دا چې ته کار کو کنه ته تهجد لپاسه کنه په 3 بجې تاسو یقین په 3 بجې یو 4 بجې یو زنانه پر یاد ماته شروع کو چیرې چې دا خو مال خوب ناراضي او د دینه تیزی ګولې نشته مې یو کار نه کې وېسو مې د سوکا په مانځو دیګه بیا تصویر ولا تکې نه کته دی شیطان دې ته پرې خو دی چې خړړاله شروع کو ماته ویر دي خو خوب مې کوم خو آسان کار د ګولونه دا خنه ته تبارک الذی د شپې وایا اسملا اکته وته پرې خو دی ته چې په یو طرف اړه جوړ شي وای ادي الپرازولام نه خو تبارک الذی خنه ده د دې وجه نه کتر سکون زندگی غواړي کنه بیا تعالی په کار د نګور په صورت مزمل کې وته وای دا قران چې دی کنده مونږ پتا چې نازل کړي د دې د ډیولپمنٹ لپاره ته انټرنلی سټرنګث دنه چې ته د طوفان مقابله چې کې ته مضبوطی ګیلو چې ته مونږ کې او مونږ د تعجد کې اپاغه کې ته قران وای بیا وته سوي چې دا کار دی وکړو نو اوس دا خبره به بل چاته رسې نو وته سوي یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر وس پاسه کنه خلقو پسې وګرځا نو خلقو ته وارنینګ ورکړه د اخرت نه وایره و د بد انجام نه وایره و او خپل رب لوی کا ستاره په اسمان کې لوی دی الته خو برزنې په مو چې وای چې لوی دی الته خو دا غفورت دی وای چې لوی دی الته خو ټرمپ هم وای چې لوی دی په دې حقیقت زمکه لوی کا په زمکه څوک لوی نه مانی په اسمبلی کې څوک نه تیار چې رب لوی دی په کالج په یونیورسيټي کې څوک نه د لاهور په یونیورسيټي کې بل څه چل شي ځکه هغه رب دلته لوی نه پریدي ته د خپل رب کو لوی نو دلته لوی کا نو په خپل کور کې خو لوی کا کنه په تاسو په کور کې خو پرده پکار ده کنه زنانه ول پکاري چې په سری لوپټای او چې کله بار ته وزینه پکار چې بولقای د سیګریګیشن اف سیکسز د جینکو د علاقه یو بل ډیسټنس پکار ده استاد په واده کې لوی کا چې تاسو په واده کې ټیپ غږیږي خزي او ته غړیږي او د زنانه جامې دي سي نو ستاره په کور کې دنه غوړو کې دغه سړی سلارزو خوږی خبري نو ماته زموږه غونډي سلور میاشتو تلو نو به واده چې راته نو دنه ټیپ غږی دا ټول ته کړی دا وی ما چې تاسو سلور میاشتو نه ترې ما ته چې امور مکیږي و چې وزم دا ولی هغه ته رب لوی نه ښکاری ته هغه په زړه کې کینه و چې رب لوی دی نو دنم لوی دی بارم لوی دی نو ربک فکبر نو فثيابک فطهر والرجز فحجر پلیتی پرې نو اکثر د زنانو دا نکونه نه دي دا دومره غټي سړیو تاریان چې ما ته د ته لړکې نه نو ما ته وی نه لړکې نو ما دې باندې تاسو وړاغه وی او مې ودی کې خټولي بکټیریا دي اجو ټول ټبر بنا جوړه نو وېسو کو خدای دی وی موږ ته وای چې لکه نکونه د خزو د نکونه غټي ور رجز په حجر پلیتی پرې ته سنن فطرت وای نکونه پرې کول ویختا غستل او د ترخ زیر نه پودا چوي دا ټول سنن فطرت دي نو دا کوا کنه نو الو بکیږي ګوره وې دا سورتونه چې نازل شو تاسو ته ما په خیر ټول تبرغه نمبر 1 اقراو نمبر 2 نونو نو نمبر 3 بیا د مزملو نمبر 4 بیا مدثر نو 5 پاتې شو نو 5 لای روغ الحمد راولېګلا ته الحمد چې دی کنه دا ټوټل صورت ایز ا هول په 5م نمبر باندې نازل شو او دا څنګه راغی ودا سړی چې دنیا ته راغی کنه یو خبر خو چې وکتل د مفسرین ډیر عجیب انداز کې ویچره دا خدا ډیر مهربان دی ګور چې زه راتلم نو ماته انکوبیټر تیارو چې زه راتلم د برېست کې د مور په برېست کې پي تیارو بیا د ماشوم ته چل تیارو دی په ورغه او بیا سینا غستا بیا غیزان ته نږدې کو امور په خدای دوره مینه کړه هغه سړی وی یاره کدا نه وې د مینه دې شي دی نو دی وړو سره بشپا سوک تیر کی هغه خزي تنگ کو خاون نو وی چیرسته دی مور خو ډیره تنگ کړم وېسو وی چې زما په د حق ته یو کار نه کې وی دې خپل مور ته دی وایا چې یو کاغذ ورکړه چې لیست ولیکي چې دې کم حقونه دي چې په یو ورځ ورکو چې دې خزي نخلاص شو کنه جو هغه غریب خو د خزي نه ناچارو یو چار هغه له هغه ته وینا کړي هغه وته وی زه ټیک ته ماستان باته و
هوښیاره مور وه د جمې شپه وه نو چې دی ملاس دی چې اوبه ورته ورړولې دي نو دی خو جوور دو جو هغه ځای خو یخ شوی دی چې داسې بری کتلي چې بړ 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 جوړوي چې دا مورې دارې څه ناروا کړه دین نه علاوه څوک کوي بچی خو تا راته چې لیست راته وښیه کومې اوبه چې ما تا ته واچولې دا 2 کاله تا ما ته راچولې اما برداشت کولې خو زه به پر دا مور په یو ډډه ملاستئ ځکه چې دا وړوکی متیاز هم کوي دا مینه د خدای پاک چې نه پیدا کړی وي دا ټول واړه په ډیرانو پراته سړی د مور تاریان چې د مور د زوی چې جنګ زه چرته د مور په غاړه کېږم نه د زوی په غاړه د هغې وجه دی چې دی روغه کوي بیا تا پکې نه راولي ته دې هلک له یو څو څپېړې ورکړه چې هلکه دې مور ته یې دا ولې ګډې وډې وایي دا مور د هغه په غاړه وي ګوله خوږېږي مه کوه زیاتې یې زرګه خو ته یې نه قلارې دی دا ولې د هغې هغه محبت خدای دومره دا یې پړه کې اچولی دا خو هلکه دا خو عجیبه چل دی زه خو ګور چې وی پی مه کو ما له خدای پاک دومره انتظام کړی نو دی بې اختیاره څه ووایه چې تاسو ووایه چې سړی ډېر خوشحاله شي نو داسې به نه وایي سړی ډېر خوشحاله شي نو څه وایي الحمدلله نو ګوره الحمدلله وي من کنه نو چې الحمدلله وي نو ورپسې څه وایي سړی صبر نه کوي وی لکه وایي چې یاره دا وکیل صاحب ډېر زیات ښه سړی دی وایي چې دا نور علي خان ډېر خراب سړی دی په دې څوک صبر نه کوي یاره وایي ډېر زیات خراب دی موږ له چې مریض راشي نو یاره دړ مې دی نو لږ ساعت پس وایي یاره وایي چوي انسان صبر نشي کولی په یو ټکي نو بیا وایي نو هغه به چې خراب وي نو هغې دپاره خراب ټکی بل وایي نو دا خو ته خوشحاله شوی نو تا چې وایي چې الحمدلله نو ورپسې داسې وایي چې رب العالمین دی وي که نه نو ډېر صبر نه کوي بیا پسې څه وایي الرحمن الرحیم پسې وي چې الرحمن الرحیم دا اوس د زړه صبر نه کوي نو بیا په اخر کې وایي چېرته دومره مهربانه رب دی زما سره دومره ښه کوي نو دی خو به زما نه بیا تپوس هم کوي نو ورپسې څه وایي مالک دا 3 څه شوې فطرتي انسانو دې ته فطرت سلیمه وایي لکه لقمان صاحب چې شو په دې چاینا کې کنفیوشس مشهور دی اګ د ډېر مشهور سړی دی پته نه لګي چې څومره ښه سړی دا ښه سړی چې دی دی اټومیټیکلی وایي الحمدلله رب العالمین نو الرحمن الرحیم نو بیا ورپسې څه وایي مالک یوم الدین نو چې کوم سړی نه ته ډېر خوشحاله شي نو که د دې سپیکر صاحب دی وایي دی چې څوک ډېر خوشحاله دته نه وایي یاره چې زما څه وایي زما څه خدمت دی داسې نه وایي نو ته الله نه ډېر خوشحاله شوې نو تا څه وایي ایاک نعبدو یاره زما خوړه کېږي چې ستا عبادت وکړم اوهو دا خو ګران کار دی نو ورپسې څه وایي پس په چا په امداد به یې کوم ایاک نستعین ستا امداد چې راسره نو کوم به خو چل نه راځي هغه لیونی و که نه هغه له چل نه ورته دا د موسی علیه السلام په زمانه کې نو هغه غریب چې د دې موسی عبادت د خدای عبادت به څنګه کوي اوس ته تاسو وایئ که فرض کړه دا ملا نه د عالمان نه وی موږ ته یې دا نه وی خو موږ چل کوو لکه نه په ډاکټرۍ په کتاب کې نه په ګوګل کې دا راته چې مثبتي سي کې دا قرآن او دا حدیث ته لر کا او دې لږ ساعت له فرض کا چې نشته او رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته نو حضرت په خپل نه پوهېدو نه الله ورته وایي ووجدک ضالا نو فهدا نو چې حضرت نه پوهېږي ما ته به څه پوهېږو نو ته خو پوهېږي نه نو سیدنا موسی علیه السلام په زمانه کې لیونی وایي خدای پاکه ته به کوم ځای چې زه دله سر منګس کم هغه غریب ته دا یو ښه کار ښکارېدو نو وی خدای پاکه زه هم چې تا له ما سپږې وکتې هغه غریب کې به سپږې کېدې پخوا به موږ له دې میندو کتې اوس نه کنده سپږې په دې وړو کې نه نو خور په مور به په زور کېنولو چې کېنه او چې تا له سپږې وګوره ډېر ګران کار هغه نو هغې غریب هم وی چې زه تا له سپږې وګورم نو بیا وی چې خدای پاکه چې ته چېرته چې زه دې چاپي کړم موسی علیه السلام ډېر زورور هغه چې بس راغلی هغې ته لیونی ته خدای خوار کا د خدای په شان کې دا وای نو هغه په خدای مین و لیونی نو هغې ولې دا ما غلط وي او جو چغې یې کړې او هغه چغه الله ته لاړه الله موسی ته وی تو برای وصل کردن آمدی نه برای فصل کردن آمدی ته چې ما لېږلی ما خو دې لېږلی چې بندیان زما سره یو ځای کا نو تا خو بندیان زما نه وشړل دا که ته ووایې نو بیا ګناه دی دا خو هغې غریب د خپل سټیټس مطابق وي نو موږ چې کله پوهېږو نو موږ بیا څه وایو اهدینا الصراط المستقیم نو بیا نړه نه صبرېږي نو بیا څه وایو هلکه خو یې نه غلار راکړه که نه وایي نه که نه نو څه وایو ورپسې صراط الذین انعمت علیهم نو بیا ورپسې څه وایو غیر المغضوب علیهم بیا مړه نه سوځي ولا الضالین نو بیا موږ ته وایي چې دا دې وي نو سامین ووایه دا 5م سورت چې نازل شو دا صورت چې دی که نه دا الحمدو دا دومره قیمتي و چې وی د دې نه بغیر مونځ نه کېږي مونځ لا صلات الا وی دا 2 حصې دی نو که تاسو وکتل ما هله یو ډایګرام رخ کړی نو که تاسو وکتل نو ګوره الحمدلله نو دا الحمدو چې شي نو دا د الله نه شوه دا د الله صفت ته کوې که نه نو نمبر 1 لله رب العالمین یو شو نو دویم څه دی الرحمن الرحیم دویم شو دریم څه دی مالک یوم الدین نو دا تله چې تاسو تله نو په هغې کې څو تارونه یي 3 نه
درې کنه نو دا درې تارونه شو دا تله ده دا درې تارونه دي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یو پړله د ترې شوه this is for God دا د الله لپاره دی یہ هولی سولی د الله صفت ته مونږ خو پکې خپل ځان لسه نه دي کړي اوس اخیری لراشه اخیری موږ د خدای نه لار غواړو د لار څه صفاتونه دي اهدینا الصراط المستقیم یو تار نشو نو بیا څه وایو صراط الذین انعمت علیهم دویم تار شو کنه نو بیا څه وایو غیر المغضوب علیهم نو دریم تار شو کنه ولا الضالین نو دا یو تل یو طرف ته this is for me دا زما لپاره دی دا ځان له غواړم لار غواړم د لارې صفت ته دغه د الله صفتو په دې منځ کې یو جمله پاتې شوه ایاک نعبدو دا د چا دپاره د عبادت د چا کوم د الله نه شوه او زه دې ځان له څه غواړم ایاک د ته امداد غواړم که نه نو نیم زما شو نیم د هغه شو نو دا دغه د تلې هغه ډنډه شوه نو په ډنډه کې سي چې دې سي نیسي موټی نه نو او پکې موټی شو ایاک نعبد و ایاک نستعین دا د الحمد صحیح پکچر دی دیو جنوی لا صلاة الا بفاتحة الكتاب بعض خلق چې امام کو الحمد ویا پسیم وي دې ته وی صلات د فاتحه خلف الامام ځکه دا دومره ضروری ده دا 5 نمبر سورتو نو دیو جن یو حدیث کې رسول الله هغه ایکسپلین کړه قسمتو صلاتا بیني و بین عبدي دا ما په 200 کې تقسیم کړی دی یوازې ما ډایګرام نه راخ کړی پیغمبر وی الله وی دا دې ته حدیث قدس وی نو چې بنده وی نوړم به لب بنده سوی الحمدلله رب العالمین نو الله د باري نه سوی حمدنی عبدي زما بنده زما محمد بیان کو نو موږ ورپسې وایو الرحمن الرحیم نو الله سوی اسنا علی عبدی دا صلات المعراج المؤمن دا ستای معراج ذکر چې ستره خدای سره خبرې کې ملاقات ته نو ته یو وای خدای د بره نه بلوي نو تاوی الرحمن الرحیم نغره تسوی اسنا علی عبدی زما بندا زما سنا بیان کړه نو بیا ورپسې تسوی مالک یوم الدین نغوی مجدنی عبدی زما بندا زما لوی بیان کړه نو ورپسې تسوی ایاک نعبد و ایاک نستعین نو الله په خپل وی هاذا بیني و بین عبدی زما د بنده په منځ کې هاند شیکینګ وشو زه ته نو ول عبدی ما سأل زما بنده امداد غواړي ما ولا ورکو نو اخر کې ته وای اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم چې خلاص ہے کې نو الله په اخر کې وی هاذا لعبدی ولعبدی ما سأل دا ټول زما د بنده لپاره دی اما ولا ورکړه اخر کې ته په خپل امین وای بیا ښکته شي دا 5 سورته دا قرآن هغه سکچو بیا تا دی چې واز ته کور بنای کنه کور د جمعات کې بنای کنه منځونه وکي ته به کور تم ځای کنه خپل کور د خلقو خیال وساته و څنګه خیر ته طارق جمیل صاحب ډیر په خوب طریقه ویلي وی ګورستاره بچی نه دي سورۃ لقمان ته تخی چې د اعتراف کنه ویډم باندې خبره تاسو وکا وی انه ایمان سکاو هغه تاسو وی ډومبه ټکه تاسو وی لا تشرک بالله یا بنیا لا تشرک بالله نو کله چې تار توحید نظریه په ذهن کې کې خدا ویل که خروب سجدا ناروا نه کو دا تنخوا چې زمونږ بن شین بیا به کوسو وی چیرې بس یو رازق ذات ته د ارسب مغلو کی لا تشرک بالله رومبنه نو بیا وته سه بیا انکو پھر وی فکر اخرت بیٹاو نو سو ته ویلی تاسو له باغ سورۃ دا دویمه رکوع ډیره خوګه ده انها انتکو مسقال حبه من خردل د خپل بچو په ذهن کې دا کینه وای چې ورځ به خدای له زو تپوس پرانه کوي هغه کنه په تفهیم کې مولانا مهدی او خبره لیکلي وستا سره خدای درې خکړي ګور دا بعضی خبره په ذهن کې راځي لاجیکی یو د سردا خکړي چې ته دنیا ته راتین دنیا د لا تیار کړي و سیټ لکه ته چې وی پی راځي دا دنیا چې د ازمکا د دې ساتلې و چې د دې روټیشن کې په تاش پاور راځي سر مدان ټکې ده په قران کې چې کومه ورځ وګد کو نو څوک به باندې من یاتیکم من باللیل بالنهار څوک به دل راولي نو دا ولی دا روټیشن کوي نو کو فرض کدا روټیشن لک سټاپ شي نو ته بیا به ورځ به ورځي نو خلق به ورځ نه تنگ شي به د شپې نه ستاسو روي دا خو کړه بل لا چې دا اسمه په یو خاص فاصله ده نو کدا خبره شي ان نور ته نږدې شي ټول به وسويزو ځکه په دې نور کې ډیره زیاته ګرمي ده په دې کې هیلیم ګیس ته دا نشنه دلچسپ خبره ده دا هیلیم ګیس په پاک ازمکه کې نشته او لګ دی پکې او دا په دې سپمای کې ډیره دی چاینا اوس کوشش کوي چې ازمکه نه هیلیم ګیس کته راوړي په څه طریقه نو دا سپمای نه د چان نه نو کوراوړ نو دلته بیا دا فیول چې وته دې مسله به حل شي
دا ولې پای کې ډیر هیټ دی نو په نور کې ډیر زیات هیټ دی ډیره ګرمي ده نو کوستو ته نږدې شو چې وبس وځي اکه کته شو د یخنۍ نه بمري زما سره دی خدای پاک دومره خدای سره خدای پاک کړی دی نو اسی کړی یو دویم دا چې تعالی اختیار درکړي اما شاکرا و اما کفورا خپل د خوخه دا کغلاګانې کې او کنا نیکي کې کو قران یادې ک سندره وای ک ستار وای اکه کتاب وای خپل د خوخه الله عزت ثواب نه اما شاکرا و اما کفورا ان هدیناه السبیل دای د سره بل خکړي دریم دا چې پتا کې حس اجولې چې خخ یا بد بدی دته وی فالهمها فجورها وتقواها دا درې وړ چې جمع شي دی رزلټ دا پکار دی چې ستانه به تاسو کوي او ستانه تاسو په دنیا کې ممکن نه دی نو آخرت دې لپاره پکار دی غته قیامت وي دیو جن ستا په ځین کې دا وخت ناسي چې دا دوره فیسیلیټیز چې مال راکړي کنه مانه به یو پیره تاسو کوي او هغه ته قیامت وي نو هغه لقمان چون کې خيار دی هغه تخپل پته وي دین نه نبیو نه د نبی امتیو خو صرف انتهایی خيارو د شکل نه خولې نو خو خيارته دومره و چې خدای گواهی ورکړي دا چې ولقد اتینا لقمان الحکمت دا خپل بچی ته سوی لا تشرک بالله نو اوس توحید سکاو نو دویمو ته سوی انها انتکو مثقال حبه من خردل اوس کو اخرت کی فکر سکاو نو به هر دریم سوی دریم ته بیا وی یا بنیا اقیم الصلاه اوس نماز پڑھو منزل به لګي دیو جناغه پلار امور ډیر قیمتي دي چې سار په دروازو په خپل کمرو ګرځي نه کینکي چې بچي پاسا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خاون صفت کړي دي چې رحم دیو کې خدای پاک خاون چې خپل بیبي پاسي او رحم دیو کې خدای پاک بیبي چې خپل خاون پاسي اکنه پاسي نو وبپون ولي دا ډیر ضروری کار دی نو یا بنیا اقیم الصلاه دریم شو نو سلوهم څه ورته بیا سوی دا دغه چوي انه تبلیغ پر لگاو ګورا انه تبلیغ پر لگاو وامر بالمعروف وانها عن المنکر نو سلورم ورته پینځم ورته بیا سوی سون ہے صبر سکاو واصبر علی ما اصابک کوم سړی چې ډیر نازولې کنه غیلاغه بجلی لاړ شي بس کوی مې راخړی وډا ولته کنسل کړي کله پکې وران شي بیا کنسل کړي کله گاډي وران شي نه کنه واصبر علی ما اصابک انفیوریبل سرکمسټانسز ودی چې خلاص تر طبیعت مطابق نه پای کې بد صبر کې نو صبر وته خیا او دیو جنا خبر طارق جمیل سے بھی الفاظ مور ډیر مزیدار چې نمازوں سے آپ جنت میں اکیلے نہیں جا سکتے نماز کے ساتھ صبر کو شامل کرنا ہوگا دیو جنا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا صبر وکي انہیں صبر سکھاو دیو جنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ایاک والتنعم ډیر نازولې کېږم چې اسری د غستی ای کته کېږي نه ورنه اسری می ماتيږي ټایم خرابيږي دسنا فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين دا د خدای نیک بنديان ډیر نازولې نه نازولې سړې د اسری کړه سړې د هیڅ کار نه خدای دې مکه حکومت ته کارونه کې نه بالټه راوړي ځکه دا غي اسری ماتيږي لیونه دي چې تعالی ځان خراب کې نه نه په دنیا کې رچا پکار راځي دا کمی زنانه چې ډیر میک اپ کوي کنه دا ټول کور ته تنګي وي هغه مړه د باتروم نه وزګاره نه کو تاسو کارو ولا کو چې پوک کو چې بس پوک کې خلانه دراوته دا ولې دا متنعمین دي دا نه د دنیا د هیڅ کاروم نه خدای د باندې سخت را نه ولي خدای هیڅ د قبروم نه د غټیم نه دا خو زما ستاکار چې کله زمونږ واده نو غټ کاټ هغه چاله لیګو چې هغه غټي هغه نه د قبر نه د غټي او مونږ ټول نه ساده خوراک هغه چاله ورکو چې هغه زمونږ لا قبر غټه کوي و یکلی د پاره مونږ سره ساده پروګرام کړی دی او دا غټو خلکو د پاره مونږ په قبر غټه کوي خدای نه ولا لیونه دی هغه په ځان باندې دي سي کوي ایاک وطن دیو جنا موزه دغه چې دی لقمان خپل بچی ته وی صبر سکاو وی ګوره دا پنځه خبرې چې توکړې کنه تبلیغان د شپږ خبرې کنه دیو ته پاتې شو نو طارق جمیل سے ډېر خوښته غسته وی چې انه اخلاق سکاو اخر کې وی اخلاق ګران دی لک دی ایاز شیرګل سیف دا بچی چې دی یو پیرې دلته پر مرکز کولو ډېر خواږه الفاظ ویلو وی چې جن کے اخلاق اچھے نہیں ہے وہ اعمال اور وہ اعمال اور عبادات سے جنت میں نہیں جا سکتے ځکه چې اخلاق ستا خني تو په ډېر شي نه فالو کې عبادت او ډېر شي پیسې بو لګي نو خو ته کنزل کې خلقو ته نو چې چاته به کنزل کړي چاله به سپېړ کې فقط ضرب هذا فقط شتم هذا دته کنزل کړي نو هغه نیکي براله پدی به وی شي نو سره د ډیرو عمره سره د ډیرو حجونو نه حدیث ته حدیث مفلس نو دی په پړ د دوزخ ته لاړ شي نو اخلاق ټیک پکار دي نو چونکه ټیک اخلاق ګران دي نو چې کوم شي ګران نه استادان په حال کې د خپل شاګردان ته چې کله غي امتحاني وته بچو دا اسانه سوال نه مخکې حل کوي ادا بل چې کوم ګران سوالی کنه بل لیټ حل کوي دي څه وته وي
نو الله هم د هغې ترتیب خیال ساتلی دی چې دا مخکنۍ خبرې اسانې وي، شرک مه کوه، مونځ کوه، تبلیغ کوه، صبر کوه، نه یو جمله وي. خو چونکې اخلاق ګران دي او د هغه ډېر ضروري دي، د هغې لپاره الله تعالی ډېرې جملې وایي. اوږد سوال دی، نو دې وجې نه وایي چې سب سے آخر میں حل کرے. نو الله نه آخر کې نو الفاظ ورته څه وایي؟ اخلاق ته اکرام مسلم وایي د تبلیغیان. نو الله ورته څه وایي؟ بېتمیزه کېږه مه، ولا تسعر خدک للناس. کوټې د هر وخت ترې وي، سړی د نه تپوس کولی نه شي. که تا ته څوک وایي چېرې تیلیانو جومات کم دی، وایي ځان له یې ګوره که نه. لکه مطلب ستا کوټې تریو نه دی پکار. نو که ستا کوټې تریو وي که نه، که ته قرآن حافظ ومې، یاره وایي دا ښه ښکلی عالم دی، خو هر وخت تریو وي، بس سړی وایي نه په چا سلام اچوي، او وایي دا ځکه وایي چا سلام هم نه علي. نو دې وجې نه ستا اخلاق چې ټیک نه وي، نو ته په دغې منځونو ځای ته نشې رسېدی. نو څه ورته وایي؟ نمبر 1 ورته څه ووایي؟ ګوره هغې کې یو جمله وه، دې کې ایز ا هول تقریبا 6 جملې دي. لومړۍ جمله څه ده؟ ولا تسعر خدک للناس، بېتمیزي مه کوه. نو بیا ورته څه وایي؟ زمین پر اکړ کر نه چلو، ولا تمشي فی الارض مرحا. پوخه خو مونږ په ځمکه پیاده تلو، نو ځکه هغه دا وي. خو اوس خو مونږ موټر سایکل چې روان کړی، ته ګورې په 1 ویل رایډینګ چې ته کې یو وخت چې د اوچته کړي، ما په خیر ټول خلک ورته خیرې کوي، خدای دې ملا ماته کړم. علیشه چې بل ورځ ملا ماته شي، هغه پلار نه تپوس وکړي، هغه بس سم سړی نه دی. نو یا دا موټر سایکل نه ټرارې خوا دې هغه سلنسر یې ته ایستلی، سړی وي که نه هلیکاپټر راغی او په دې منډه په دې منډه. او دا پولیس چې یې که نه، دې د خدای خوشحاله کړي. دې چېرته چاته دا نه دي ویلي چې دا غلط کار مه کوه. مې دې به امر بالمعروف نه نو نهی عن المنکر خو ما ونه لیده. ما یو هلک ولید تیز را روان، ما ته پته نه وي زموږ خپل دی. یو بوډای ووه، داسې ووه چې وپرړېد، لکه څنګه چې به مونږ پخوا مرغۍ وویشته که نه. یاره زه دومره خفه شوم، مونږ جنازې له څوک ور چې څوک مړو، نو زه خفه شوم، خو نږدې ځکه نه ورتلم چې په ما یې شته کې چې لکه ګولۍ مولۍ وله وکړه، نو ما نه جنازه پاتې شي، جنازې ته لږ ساتو. پولیس ما ورته کتل، دلته چې په یې تاڼه کې پولیس و، هلکه شا به یې دا گاډي راوګرځوه، دې هسپتال ته ورسوه. که هغه هلک ته یې غږ کړی کم چې وو، هغه ځای ته هغه چې کمې والی هغه د جندرې و، بیا وروسته راته پته ولګېده چا چې والی هغه زما خپل و. خو زما ورته دومره قارو شو چې دا برای به ته بندې څنګه چې دا لږ ساعت نه ته په دې تاڼه کې دننه کې. خو که دننه کوي جو صاحب پسې ځي چې دا زموږ خپل دی راځه دی که داسې که نه. هغه یو که څوک ووالل جو هغه پسې بیا تللي وي چې پلانې خان راغی پلانې خان راغی چې دا پرېږده. دې وجې نه برایي چې دی هغه ترقي کوي. نو هغه ورته وایي چې ولا تمشي فی الارض مرحا. د تلو د انداز دی نه دی، دا د تکبر نه راښکته که. نو درېیم ورته څه وایي؟ ګوره تکبر مه کوه که نه. تکبر څه ته وایي؟ حق رد کولو ته وایي. غمت الناس، خلقو ته سپک کتل، او چې حق خبره څوک کوي دا زه نه منم. بعضې خلک وایي که نه، وایي سټ په مې د څه غاړې لال کې، د شا د غاړې به یې لال څه ورته کټ کې، د سټ د غاړې به مې لال کې، د خپل نه مې وانړی. او بعضې خلک پکې وایي سر به مې د لات په خازه ونی، او ښه ټیک دی خو زه نه منم، په ما دې څوک ومني. دې ته تکبر وایي. نو ورپسې څه وایي؟ ان الله لا يحب كل مختال فخور. خدای پاک قلاریږي نه، لا لګیا دی. نو ګوره دا 4 جملې شوې. نمبر 1 بېتمیزه کېږه مه. نمبر 2 زمین پر اکڑ کر نه چلو. نمبر 3 تکبر نه کرو. نمبر 4 چال میں میانه روی رکو، وقصد فی مشک. په لارې چې ځې که نه سړو په شان ځه. منډې به نه واخې، منډې چې خو ته به ارتاو شې. ایون په جومات کې به هم منډې نه واخې. دغه ځای اودس کې دلته امام ولاړ دی، ستا نه رکوع کېږي ودې شي، خو منډې به نه واخې. چې وشي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وایي تاسو نه کوم رکعت وشي بیا راوګرځوئ، خو منډې مه واخئ، خو ستا د خیر پته چې راټاو شي. که دلته د فریکچر وشو بیا به ډېره موده ته کیتیټر پروت وي. دې وجې نه وقصد فی مشک، خپل چال چې دی درمیان. او په اخر کې ورته وایي 5 نمبر چې مړه شور ډېر مه کوه که نه. واغضض من صوتک، څه شور دی راښکړی لاسه ته که سره ته ناست یې، لو سپیکر دی لګولی، ټوله محله دی په صدر اغوستې، یا ستا رضوي څه واده دی چې ټوله ډزې کوي، ټول خلک د شپې خوب نشي کولی، یا تا میوزیک لګولی بره دی دغه کړي، ډېر شی په بلبونه دی لګولي، ټول خلک ته وایي. ډېر خلک دی چې د هغو د لوڼو د جهیز دپاره پیسې نشته، د هغې د وړوکي د سنتولو دپاره پیسې نشته، بجلي ورځ تر ورځه ګرانېږي، د هغې سره هغه نشته، د هغو سره لږ ښه وکړه که نه. یاره وایي بېګا ډزې وې ولې دومره ډزې وې که نه. که د هغه نه ته تپوس وکړې، هغه وایي 2 پیټۍ مې پرې خلاصې کړې. نو ځکه هغه ته وایي چې ته داسې وکړه شور ډېر مه کوه. او آخري خبره ورته دا کوي چې مړه خر کېږه مه که نه. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین اواز د خره دی. د دې وجې نه قرآن چې چا ووې او بیا یې پې عمل ونه کړو، نو دا یو حدیث دی او ډېر د خفګان حدیث دی، سړی ویریږي. ګور ما تاسو قرآن وایي سړی په دې ځای کې د دې نه په بره وایي، ما تاسو دا غاښونه پکې انوال دي، دا غاښونه پکې انوال دي، دا ژبه پکې انوال ده، د دې ته حناجر وایي. نو د حناجر نه بره خو یې ته وایې، خو دننه نه ځي. نو چې کله دننه نه ځي، نو هغې حدیث ته وګوره، د ناټمي ته وګوره. نو د حدیث الفاظ دا دي
چې کم سړی دغه کوي یقرؤون القرآن دی قرآن لولي لا یجاوزو حناجرهم د دې ځای نه په ښکته نه ځي ښکته نه ځي ستا په عمل کې چینج نه راولي ډېر ښکلی قرات یې دلته وکړو چې دغه ځای ووتو جو کنځلې وکړل جو هغه ځای ووتو چې پردی شی واغستو جو هلته کې د خور لور برخې چا خبره کوله وایي زه یې نه منم هغې سړي ته موږ ته خور لور دا برخه ولې نه ورکوي وایي یاره شپږ جریبه یې رس دا شپږ څه بل ته څه وایي یو جریبي کناله سړی نه ګواشه وایي شپږ کناله څوک ورکوي نو مې قرآن نه دغه پاڼې کو ستا پې وس نه کېږي سیرې کړې به دې وې دې ته وایي نو چې کله ته بیا دومره کلک شي که نه نو هغه وایي چې دا قرآن کته نه ځي ځکه چې ما خو تا ته د جاز وغیره خو دلته دي که نه تجوید په دې کېږي نو یوازې په تجوید نه خلاصېږي په دې به عمل کې نو چې ښکته نه ځي نو ډېر خطرناک دی وایي خپل دین به بچ نه کې یمرقون من الدین مروق السحم من الرمیا دا سړی به لغ د دین نه وځي لکه څنګه چې غشی د ښکار نه وځي الله دې مالا تاسو له خیر عمل توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله پاک چې چاره دې لپاره تنظیم کړو کوم کسانو ویناګانې کړې وي او کوم کسانو د اجازه ورکړو یا الله هغې له ډېر اجر ورکړي یا الله موږ چې څه واورېدو ویل موږ له د عمل توفیق راکړي یا الله د دې مجلس ته برکته موږ د کورونا بیمارۍ نه خلاص کړي یا الله په دې ټول ملک کې صحت عام کړي او یا الله دا بیماري زموږ نه لرې کړي یا الله د دې د برکته دین په دنیا قایم کړي او یا الله موږ د بې دینه حکومت نه خلاص کړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه